ځکه که یو بیمار یې هغه د دې ځای نه روان شي هغه ته تکلیف او د خپلې لارې ته ګوري نو زه وایم داسې به ډېر دلته بیماران وي چې د دې لار د لاسه به هغه بیمار په کور کې پروت وي هغه بیمار به په خپله وایي چې یاره ما مه کوزوه دا لار ما وجني. دغه سیستم باندې 30-40 سال تیر شو همدغه سیستم سټارټ دی که دا روډونه زموږ جوړ شو نو زموږ سیاست ختمیږي. زموږ سیاست په دې علاقه باندې صرف په روډ او په بجلی دا ته خپله خبره کوې که د دې نورو خبره کوې؟ هم ټول هم ټوټل هم دغه خبره ده که مطلب موږ چا نه ووټ اخیستی وي نو موږ ورته دغه لالچ ورکوو چې یاره تاسو له موږ دا کار وکړو دا کار وکړو. او دا راته ووایه چې که چېرې دا شاهي په سعودي عرب کې وې نو دا به بیا څنګه وي؟ دا به ډېر زیات مزیدار وي ځکه چې دلته کې به کسان راتلې بازارونه به پکې لګېدلي وي هوټلې به پکې وي هر سهولت به موجود وي دلته. هغې حوالې سره به زه داسې خبره وکړم چې یاره ما چې یاره دا روډ ولې نه جوړېږي نو یو ملګري راته وویله چې که دا روډ جوړ شي نو سیاستدانان به په سیاست په سبا نه کوي نو دغه حوالې د زړه د سر ارمانه په ما ګرانه باجوړه تن وجود مستا دی و جانانه باجوړه څومره چې هم د لور دیر ملګري دي هغې ټولو ته ډېر زیات سلامونه. ملګرو روان یو شاهي ته ډېر ځایونه ما کتلي دي خو شاهي داسې و چې ما نه دی کتلی نو ډېر زیات ګران ډېر زیات خواږه ملګري انجینیر سعید به ملک معراج به ډاکټر دا به ورته په خپل تعارف وکړي ډاکټر صاحب دی که نه جی ډاکټر راشد به او زمونږ کونسلر صاحب رامخې ته شه تعارف وکړه خپل ښه شاه فیصل به نو زو ستاسو سره دغه د شاهي چې کومې نظارې دي واورې خو زمونږ نه زیاتې تېرې شوي دي جمع ختم شوی دی خو اوس هم په شاهي باندې واوره پرته ده او د شاهي دغه خصوصیات چې یاره په اوړي کې هم د شاهي موسم د ژمي په شان وي نو چېرته ځئ مو د دغې چکر نه خوند واخلئ راځئ زموږ سره اوسئ. راورسېدو شاهي ته چې کله د شاهي ټاپ ته راورسي نو خلک سوچ کوي چې دنیا لاندې پاتې شوه ځکه ډېر زیات هایټ دی د شاهي ډېره ښکلا الله جل شانه زموږ د وطن له ورکړې ده خو افسوس دا دی چې خیال نشته په دې ښکلا باندې نظر نشته ولې نشته د هغې هېڅ پته نه لګي. وګورئ دې غر ته څومره خوند کوي وګورئ دې ماحول ته داسې ماحول خلک وایي که نه په جنت کې به ښکلي ښکلي ځایونه دا هغه د دنیا جنت دی خو افسوس چې نظر پې نشته هوا بدله ماحول بدل موسم بدل او بیا د دغه غرونو په دغه سر دغه واوره چې په دې باندې د نور دغه شعاګانې لګي نو په ښکلا کې ډېره زیاته اضافه کوي. نو په پیله ځل شاهي ته رالم زما د سوچ نه زیات ښایست دی په شاهي باندې او تاسو به د واورو دغه چې کوم ښکلاګانې دي نو دا به ستاسو سره شریک کوو چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ. ملګرو د نختر دغه خوشبويي د دې ځان له یو خوند دی چې په کوم ځای کې نختر ولاړ وي. د دې حوالې سره یو خبره رایاده شوه ګپ شپ لګو یو ملګری دی زمونږ نو هغه واده کړی د واده تقریبا په 8 ورځ باندې مسافرۍ لاړه نو ما ورسره په کال باندې خبرې کولې ما ورته ویلې لکه څنګه چلې کلی درته یادېږي او که نه نو خاندلې ما ته وایي نوید به نور هر څه یو طرف ته خو کم د کمرې د فرنیچر د سامان بوی چې دی نو هغه مې د پوزې نه نه ځي. نو دا خوشبويي چې کومه ده د نخترو دا د دې غر په ښکلا کې او د دې ځای په ماحول کې
ځان له یو خوند پیدا کوي. سعید بھائی شاهي ده ښکلا ده مزه ده خو نظر پې نشته. څوک میلمانه چې دلته راشي موږ له د شهي چکر ورنکو نو موږ داسې ګڼو په خپل زړه کې چې موږ وایي د هغې موږ میلمستیا ونه کړه. نو شهي داسې یو ښایسته ځګی دی چې د جندول زړه ورته که موږ ووایو هم کم دی او دا د الله داسې یو ښایست دی چې د دې ته سړی راشي نو سړي ته جنت ور یاد شي چې یاره ښایست الله پاک څومره د شهي له ورکړی نو جنت له به څومره ورکړی. خو چونکې د روډ مسله ده روډ ډېر زیات کمزوری دی. هغې حوالې سره به زه داسې خبره وکړم چې یاره ما چېرې دا روډ ولې نه جوړېږي نو یو ملګري راته وویله چې که دا روډ جوړ شي نو سیاستدانان به په سیاست په سبا نه کوي. نو دغه حوالې سره خو زه نشم ویلی چې یاره دا روډ ولې نه جوړېږي خو به هر حال که روډ جوړ کړی شي نو نه به یوازې د علاقې ته ډېره فایده ورکړی شي بلکې مېلمنو ته به ډېر زیات سهولیات جوړ کړی شي. څنګه چې سعید بھائی د روډ خبره وکړه نو دلته به ډېر پروګرامونه شوي هر یو پروګرام کې به د روډ خبره شوي خو بس د سعید بھائی خبره هم ټیک د سعید بھائی د چې چا دا خبره کړې ده نو کېدای شي هغه دا خبره ججمنټ کړي چې یاره په دې باندې دغه سیاستدان چې کوم دي هغه سیاست کوي. حالانکې که بهر ملکونو ته وګورئ ملګرو نو د غره په سر کې د سیند په منځ کې روډونه او داسې پلونه جوړ شوي دي چې هغه د سوچ نه بهر وي نو په دې خو بس دومره خرچه نه راځي خو بیا هم الله دې ورته پام کړي. څومره چې هم مسافر دی وخت کې مونږ ګوري د سمرباغ یا د دې مونډه د دغه سیډونو نو هغوی به هم خامخا داسې ماحول ته ځکه د سپرلي موسم دی نو او بیا دومره ښکلا نو هغې ته خفه کېږي. ملک صاحب را سره دی ملک صاحب په چوټۍ باندې راغلی دی او ملک صاحب مسافرۍ کې چې کله سړی نو دې ماحول ته ډېر زیات خفه کېږي که نه. او جی زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ په معمولي دعوت منې رالی او دلته موږ له ټیم راکړو او بیا موږ دا چکر په لږ ټیم کې را جوړ کړو چې وایي تاسو میلمانه وایي تاسو موږ ریسپیکټ وکړو دې ځایګي ته تاسو راولو دا نظاره یې در وښیو شاید ستاسو به لا اول ځلي بلکل زما اول او موږ هم 4 کاله بعد چې کوم دی دا ملګري راغونډ شو او یو ځای شو نو ډېر زیات خوشحالي محسوسو او ستاسو ډېره مننه کوم. او دا راته ووایه ملک صاحب په سعودي عرب کې داسې واورې ځای نه وي؟ هغې کې شته دی بیا خمیس کې کېږي واورې او د ابها کې دغه طرفونو ته کېږي طایف کې کېږي یخ یخ ځګونه پکې شته خو هغه ځګونه چې کوم دي هغه ته سرکار چې کوم دی خو وی آی پي روډونه ورته جوړ کړي دي بجلی سیسټم لکه ته به دا نه محسوس چې یاره زما گاډی یا خرابېږي یا ما ته څه مسله راځي دا هېڅ دغه نشته که ته د شپې ځې که ته د ورځې ځې اوس دا زموږ د دې روډونو حل دی دا کم میلمانه چې راځي دا خو به صحتمند ټول نه وي که نه دې کې به څه داسې چې هغه به بیماران وي نو هغه له بیا چکر چې کوم دی هغه خوند نه ورکوي مزه نه ورکوي نو زموږ د دې ځای کې چې کم مشران دي دوی ته زموږ دا درخواست دی چې وایي به حیثیت ته یو مسلمانان چې کم کار کوي هغه دې وکړي وایي دا روډونه دي دغه کې دا خو یوازې ټورسټ لپاره نه دي که نه دې کلي کې به داسې مریضان به هغوی ته او دا خو غونډ کلی دی علاقه ده چې د دې ځای نه یو مریض کوزیږي د هغه به څه حالات وي بیا چې راخیږي نو د هغه به څه حالات وي نو موږ وایو چې به د دې روډ او د دې ځګي دې ښه برابر دغه وشي ځکه چې دا ځګی موږ لپاره کامیاب شي نو بیا به د دې ځګي نه سمرباغ ته ملګره مونډه دا ځګونه چې دي خلک به بیا کومراټ او سوات او دې ځګونو ته نه ځي ځکه چې دا ځګونه ډېر زیات ښایسته دي دلته هر څه برابر دي. او دا راته ووایه چې که چېرې دا شاهي په سعودي عرب کې وې نو دا به بیا څنګه وي؟ دا به ډېر زیات مزیدار وی ځکه چې دلته کې به کسان راتلی بازارونه به پکې لګېدلي وی هوټلې به پکې وی هر سهولت به موجود وی دلته کې چې ستا اوس فار اګزامپل روټۍ یا بل څه ته رالي نو هغې دپاره به ته ښار ته ځې نو ښار ته چې ځې او بیا راځې هغه به ساړه شوي نو لکه د دې ځای کې چې کوم انتظامیې دي هغه یې دلته کې د هوټل د نور چې کوم ضروري اشیا دي د هغې د برابر دلته کې کوشش وکړي چې هغه موږ له دلته کې شهي ته راوړي. بالکل ډیره زبردسته خبره ملک صاحب وکړه که چېرې د ښکته نه د بازار نه د ځان سره څوک روټۍ راوړي نو څه خو دلته ابو هوا هم یخه ده ماحول هم یخ دی خو که هغه روټۍ دلته بیا ځان له څه پخلی مخلی کوي نو هغه روټۍ به داسې چې هغه به بیا د خوراک نه وي. عربۍ کې کېدای شي سعودي عرب والا دې څوک مخې له ورشي او دا ښکلا وګوري او په دې ویډیو باندې پاتې شي نو په عربۍ کې چې اوس دعوت ورکوي عربیانو له نو څه به ورته وایي؟ ملګرو زه خو په ځان هم نه پوهېږم بس څومره مسافر مونږ ګوري نو ووایي چې ملک صاحب صحیح ویلی او که دعوت یې صحیح ورکړو که نه. کونسلر صاحب را سره ولاړ دی کونسلر صاحب په دغه بانه باندې خوټ اخیستی کېږي چې روډ بدله ټیپ کو وروره توبه استغفار د اسمان نه به ستوري را کوز کړو د هغې باوجود هم دا حالات دي.
نوید بھائی ډېره هغوی ووټ واخلي او بیا ځي لکه مطلب د ووټ په وخت کې د خلکو ته چمچې لګوي چې یاره موږ له ووټ راکوي ووټ واغستی شي بیا لاړ شي بیا ورته را خلک چمچې لګوي خو بیا د دوی په ذهن کې دا خبره پرته وي چې یاره اوس بیا د ووټ ټیم راغی نو موږ بیا څه کوو نو هغوی په هر کلي کې یوه چمچه پیدا کړي او دغه کلي خلک چې کوم دی نو هغه راټولوي او بیرته هغه کس ته محتاجوي او په دغه سیستم باندې 30-40 سال تیر شو همدغه سیستم سټارټ دی که دا روډونه زموږ جوړ شو نو زموږ سیاست ختمیږي زموږ سیاست په دې علاقه باندې صرف په روډ او په بجلی دا ته خپله خبره کې که د دې ډورو خبره کې هم ټوټل هم دغه خبره ده که مطلب موږ چا نه ووټ اخیستی وي نو موږ ورته دغه لالچ ورکوو چې یاره تاسو له موږ دا کار وکړو دا کار وکړو ملګرو کونسلر صاحب دلته کې مونږ که د روډ خبره کوو د دې ځای د ترقۍ خبره کوو مونږ د دې ځای کوشش کوو چې یاره د دې خپل اواز په ذریعه باندې مونږ که چېرې زمونږ د اواز مخکې ورسي او د خلکو ته څه سهولت جوړ شي نو هغه به ډېر ښه ډاکټر صاحب ته راشه که نه ته ولې لرې تختیار دا راته ووایه ډاکټر صاحب ته خو به م ګرځېدلی ښکلاګانې دي لیدلي دي خو شاهي خو تاسو له الله پاک ډېر ښکلی ځای درکړی د ټول ناول نوید بھائی زه ستاسو ډېر زیاته مشکور یم او د پوره دیر د سایډه ستاسو شکریه ادا کوم اهلا وسهلا نوید بھائی که زه خبره وکړم د شاهي حوالې سره نو یقینا دا د قدرت د کرشمون یو کرشمه ده چونکې زه خپل کم عمر کې ډېر زیات ګرځېدلی یم کو هغه ناران یو کو کاغان یو کو کومراټ یو کو کلام وي خو زمونږ دیر له او بیا شاهي له الله پاک یو داسې ښکلا ورکړې ده کو هر سایډ ته ګورو ګرینري ده خوشحالي ده امن دی سکون دی خو زما ملګرو چې څنګه خبره وکړه زمونږ کوم بیسیک نیډس چې دي کو هغه د سړک په صورت کې دي کو هغه زمونږ د بجلی لایټ په صورت کې دي کو هغه زمونږ د نیټورک په صورت کې دي د هغې نه مونږ محروم یو او سپیشلی زمونږ شاهي خلک محرومه دی نو ستاسو غوندې اکټیویسټ ستاسو په ذریعه خپل مشرانو ته د خپل دیر ایکسپلور کوو او انشاءالله دنیا ته یو میسج ورکوو مونږ امن پرست یو مونږ ټورسټو ته همیشه لپاره ویلکم کړی او ویلکم به انشاءالله کوو هم ټولو ټورسټو ته زمونږ د سایډه موسټ ویلکم چې څه ټایم هم راځي تابعدار یو خوشحاله یو او دوی ته هرکلی وایو باقي زه به مختصر دغه یو خبره وکړم نور نه ډسکس کوم ځکه چې زما ټول ملګرو دغه یو خبره وکړه خو زه خپل مشرانو نه ډېر زیات شرمنده یو او شرمنده داسې یو میلمنو ته چې میلمانه راشي او بیا ول موږ د کله د شاهي چکر ورکو د کومراټ چکر ورکو او زمونږ د نیټورک وي نه بیا بجلي نه وي او زمونږ د دې سره سره د موبایل نیټورک چې څومره دی دا ویني نو بیا هلته مونږ لږ شرمندګي فیل کوو نو دغې دپاره ایکسکیوز کوو خپل مشرانو ته که تاسو چېرې د دیر دپاره کار کړی و او د دیر دا نوم هم راوچت کړی نو نن به مونږ دلته هم هغه فیلینګ زمونږ ډاون نه وی مونږ به نن هم فخر سه وایو څنګه چې د الله پاک په مونږ باندې رحم کړی دی مونږ له یو ښکلا را کړې ده زمونږ له یو د قدرت نه کرشمون یو کرشمه را کړې ده د جنت نه یو حصه را کړې ده په هغې مونږ څنګه مشکور یو د الله تعالی طرف نه د الله تعالی ډېر زیات شکریا ادا کوو دغه شانتې مونږ خپل مشرانو ته هم دا خبره کوو چې تاسو سره ټایم دی چې ډېر ایکسپلور کوئ دیر دپاره څه وکئ او دا ښکلا راښکاره کوي دا ښکلا ښکاره کوي باقي اخره کې ستاسو یو ځل بیا ډېر زیات مشکور یو چې زموږ دیر ته رالی او دیر هم ایکسپلور کو او باقي انشاءالله ستاسو وساطت سره څومره نیشنل لیول باندې دي انټرنیشنلی لوکلی هغوی ته موږ موسټ ویلکم تابعدار یو هرکلی وایو شکر ډاکټر صاحب ګیلهمن دي دا خلک ولې ګیلهمن دي چې سهولیت نشته که دا ښکلا په بهر ملک کې وې نو دې خلکو ته به د ژوند هر یو چې کوم آرام والا سیستم دی هغه به برابر وي ولې به برابر وي چې هغه خلکو به په دې خلکو فخر کولی چې یاره دې سخت ژوند ته غاړه ایښودې ده خو زمونږ دا ښکلا دا کنډرۍ نه دلته ژوند تیری خو د دې خلکو دا همت د دې خلکو چې کوم د زړه هغه جوش دی هغه ولوله ده نو زه وایم دغه خلک چې کوم سیاستدان دی یا کم کس په دې ځای باندې نظر نه ساتي نو هغه ته هم پته ده چې زما د شاهي چې کوم نوجوان دی بوډا دی ماشوم دی نو هغه سخته تیرولی شي که چېرې د دې ځای نه دغه خلک لاړل نو دا شاهي به یو کنډر نما شکل اختیار کی دا ښکلا به ودرېږي دا ښکلا به ختمه شي ولې په دې نظر نشته مونږ خو کوشش کوو چې یاره مونږ د دې چې کوم حالات دي دا چې کومه ښکلا ده په دې خبره وکړو خو ښکلا دا پټ پناه نه ده شاهي په ټول پاکستان کې یادېږي که چېرې څوک نه راغلي نو هته به پته نه خو چې څوک راشي نو هغه ته دا ښکلا په نظر باندې راشي خو مونږ په دې سهولت باندې خبره وکړو کیدای شي زمونږ د اواز چېرته مخکې لاړ شي او دغه خلکو ته احساس وشي
چیرې دلته کې د خلکو ته سهولت برابرول دي. ځکه که یو بیمار هغه د دې ځای نه روان شي هغه ته تکلیف او د خپلې لارې ته ګوري نو زه هم داسې به ډېر دلته بیماران دي چې د دې لار د لاسه به هغه بیمار په کور کې پروت وي هغه بیمار به په خپله وایي چې یاره ما مه کوزوه دا لار ما وجني نو چې په کور کې مړ شم نو ښه وی نو هغه خلکو د خولې نه ازار راوځي د هغه خلکو د زړه نه یو ګیله راوځي. امید لرم ملګرو چې د شاهي دغه ښکلا به په تاسو باندې ښه لګېدلې وي. یو ځلې بیا زه د دې ملګرو د زړه نه مشکور یم د پرون نه زما سره دي او دومره مینې راکړه چې ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو سره بیان کړم. نو بیا به راځو بیا به راځو. د شاهي هر ځای ښکلا ده که وګورئ دغه اوبو ته چې کومه ښکلا لري خو په دې ټیم کې موجود یم د شاهي چې کومه غټه مدرسه ده او جومات دی نو په هغې کې د مازدیګرې مونځ هم کوو نو چې راننوتو دا واوره مې وکته نو دا ځان له یو خوند کوي خو بیا ما ویل زه راشه د دې شاهي چې کومه مدرسه ده نو د دې ذکر به پکې هم وشي دې ته به داد هم میلاو شي ماشاءالله سبحان الله به هم ویلی شي. بیا ملګرو دا چې کومه واوره ده نو دا د دې بره چتونو نه دوی راغورځولې ده لاندې دې صحن ته خامخا صحن کې به هم شوي وي دا واوره خو دا 2 چته مدرسه ده او د دې نه د دین هغه چې کوم طالبان دي کومه رڼا ده هغه خورېږي نو الله جل شانه دې په عمر کې برکت واچي دې وخت کې خو پکې څوک نشته خو بیا هم د دې واورې دغه ښکلا او د دې مدرسې او د دې جومات دغه ښکلا مې ستاسو سره شریک کوله. کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله لازمي ولیکئ دا وګورئ ملګرو دا واوره څومره خوند کوي یو دیوال یې جوړ کړی دی دا دې خوا راشه کیمرامین صاحب دا ورته وښایه دا وګورئ دا به د څونه ورځو نه پرته نو والله چې ډېر خوندور ماحول ډېر خوندور ځای دی شاهي که څوک نه راغلی نو ضرور راشي. ان شاء الله العزیز تاسو باندې ویډیو څنګه ولګېده د شاهي ښکلا در باندې څنګه ولګېده څوک راغلی شاهي ته هغه ته دا ځای څنګه محسوس شوی او که څوک نه راغلی نو د هغه زړه کې څومره دغه پیدا شو چې یاره زه به شاهي ته خامخا ځم. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله پاله.